بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو جمیل خان ما د الفاظ ډیجیټل نتورک سره دا وخت موجود ما په خپل کلی کې قبایلی ضلع محمد علاقه میچنۍ بیکور دا چونکی علاقه خو ډیره غټه ده او بیکور کادو کور دا دوه ګاونډیان کلی دي او د دې دوه نمائندگان را سره موجود دي عبادت خان دی زمنګ مشر دی چونکی په خپل دی بهر ملک کې پاتې شوی دی خپل به مخکې روزګار کو دلته په کلی کې کاروباري شخصیت هم دی او اوس ذمہداري هم کوي د سره به خبرې اترې کوي عبادت ماما اول خو الفاظ ډیجیټل نتورک ته په خیر رالی السلام علیکم. عبادت ماما دا راته ووایه چې دلته خو دا زمونږ کلي کې تقریبا څومره قبیلې دي څومره قومونه دي د دې نومونه تاسو راته ووایه چې دلته خو دا قبیلې دي ته یو موږ ته خو موسی کور وایي، بیا بل ته وایي سوټل، بل ته وایي غور، بل ته وایي لاجې، بیا که داسې ورپسې ورپورې دي کادو کور دی، خو دا پسمانده علاقه ده او ډېر کم یې پکې د ځینو ډېرو څیزونو شته دی، لکه بجلي پکې داسې راشي خو لږی دونه دغه نه وي. بیا مطلب دا دی چې سړکونه هم څه پوره برابر څه جوړ دي او څه پکې اوس هم لږ ناروغه دي. تاسو د بجلی خبره وکړله دلته ورسک ډیم هم نږدې دی نو ډیم نه بجلی تاسو ته نه میلاویږي ځکه چې دا خو هم د دې مومندو په خاوره باندې جوړ دی د دې مومندو په خاوره جوړ دی، خو د حکومت کار دی، د حکومت خوښه ده. بس موږ ته دغه د ماخوستن 1 ګنټه او 1 ګنټه سهار دغه راپرېږدي، بس په هغې باندې موږ صرف د اوبو کار کوو، نور کار داسې خاص موږ پرې نه کېږي. ښه بل دا راته ووایه چې دا خو چونکې زمونږ یو کلیوال علاقه ده او ذمېداري کېږي نو حکومت دلته ذمېدارانو ته څه تخم یا څه یوریا وغیره مفت ورکوي څه داسې سکیمونه شته؟ خو اوسه پورې دا شی نه دی لیدلی او نه یې موږ له څه تسره کړي دي او مطلب دی دغه شی موږ ته نه دی میلاو شوي او که بار چاته میلاویږي هم خو موږ ته دا معلومات نه کېږي او نه دوی چا ویل دي چې هلکه راشه دا مساله یوسه ګراني ده، پوجه ګرانې دي او یا دغه واخله دا جوار ویوسه یا بل څه شی یوسه، خو دغه د اوسه پورې موږ نه دی دغه کړي، خپل راوړو بس په بیه باندې. او بل دا راته ووایه چې دلته خلک ځناور هم ساتي نو داسې هسپتالونه شته ځناورو دلته؟ هسپتالونه خو دلته نشته دی په دې دغه کې دا تاسو ته چې ما کم کسانو خو د په دې دغه کې هېڅ هسپتال مسپتال نشته دی او ښکته شته دی خو زموږ نه ډېر لرې دی او هغې ته وایي شال کورونه نو هغې ته به ځي او بیا د روډ باندې او پوره تکلیف وي نو که ناجوړه مال یو له نشي رسېدی یا ناجوړه څاروی وي نو هغې له به بیا ځي او ډاکټر به راغواړي د بل ځای نه چې د هر ځای نه نو ډاکټر چې کله راشي نو که څاروی مړ او که راورسېدو ته یقینا دا چې کوم بیکور دی د دې آبادي د 10,000 نه هم تقریبا سیوا ده اندازتن ځکه چې زیات تر خلک دلته تعلیم هم کوي دلته ذمېداري هم کوي خپل روزګارونه هم کوي سرکاري نوکرۍ کوي خو نه سرکاري هسپتال شته نه د ځناورو هسپتال شته. دلته موږ سره ځوان چې کوم دی عبدالخان دا موجود دی خو په خپله هم روزګار کوي مختلف قسمه او ډېر ګرځېدلی سړی دی. عبدالخان دی خو دا سټایل لږ داسې سم کېنی نیغ چې دا کتونکي دا راته ووایه چې ته خو په خپله چونکې ځوان یې حکومت دلته ځوانانو دپاره سکیمونه رایستلي اوسه پورې چې یاره ځوانان په روزګار وي ځوانانو ته نوکرۍ وي ځوانانو ته سهولتونه وي یا څه مطمئن یې ته که نه یې مطمئن ځکه چې دا حکومت یا هر حکومت چې راځي عموما دغه دعوه کوي چې یاره ځوانان د موږ سره دي او موږ به د دې دپاره سکیمونه راوباسو. جمیل بھائی موږ خو الله ځان نه منډه وهو که منډه مو وهله خو ټیک ته کړي نو د مطلب چې موږ ته هېڅ سهولت نشته که نه د حکومت د طرف نه بس سهار او مطلب چې غرمه ځو مطلب چې غرمه مطلب چې 1 ګنټه نیمه ارام وکړو بیا مازدیګر په منډه شو ته واورېده بیا ماښام را پیدا کېږو موږ ته د حکومت د طرف نه هېڅ دغه نشته که نه څه داسې چې یا څه تنخوا یا څه نورې څه خبرې ته واورېدې هېڅ دغه را سره نشته دی. عبدور بھائی دا راته ووایه ستا خو چونکې کادو کور علاقه ده جدا کلی دی بهي کور او کادو کور دا دوه ګاونډیان ملکونه دي دغه دي دا کلي دي نو دا راته ووایه چې دلته داسې سړکونو څه صورتحال دی ستاسو په کلي کې یا د زمیندارانو څه صورتحال دی یا څه لارې چې کومې کوڅې پخ شوي دي نه دي پخ شوي هسې په دوی دعوه کوي حکومت چې موږ په قبایلي ضلعو کې ډېر فنډونه ولګول. بھائی جان دغه دی دا کوڅې هم ډېرې پاتې دي سړکونه هم مطلب چې ډېر پاتې دي که نه لا شوي نه دي څه خو شروع دي خو لکه داسې په دغه باندې لا پته یې نه لګي که نه لکه کله یې پرېږدي کله یې وکړي داسې ډېرې کوڅې پاتې دي تنګی پاتې دي سړکونه پاتې دي اوس هم لکه څه دي
هغه شانتې دغه یې نه دی بس لکه اوس دا مین روډ چې کوم دی نو داسې نه دي او ډېر راته کچه دي ډېر راته مطلب دی چې موږ ته لکه دغه دی که نه نشته چقړې ته اور چې باران وشي ته اور دی موټرسایکل پکې پیدل نشو ګرځېدلی لکه مطلب سهولت نشته دی که نه موږ ته بجلي نشته نه چې بجلي نه ته واورېده لومبیا نه غټه خبره دا ده چې بجلي موږ ته په 24 ګنټې کې 2 ګنټې نو 24 ګنټې کې 2 ګنټې مطلب دی چې بس دام دی نه زمونږ مطلب دی چې دا و چې دام دی نه که نه که دلته خو تارونه هم لګېدلي ستنې نو داسې چټي حکومت لګولي دي که تاسو او بله خبره دا ده چې ما خو د مشر سره هم دا خبره وکړه چې مومند ډیم دغه دی جوړېږي کار پرې روان دی زمونږ په خاوره ورسک ډیم هم زمونږ د دې خپلې خاورې د مومندو په ځمکه باندې پروت دی نو د دې باوجود هم صرف 2 ګنټې بجلي وي وایجال نه کوه زمونږ منو چې دا زمونږ په خاوره کې دی خو موږ بېوسه یې څه نشو کولی اصل خبره دا ده که نه اوس قانون چې څه کولی شي ته واورېدی موږ نشو کولی اوس مطلب دی چې که موږ څه وکړو ته واورېدو نو بیا موږ ته تکلیف رسي اوس که احتجاج وغیره کو کوي نو حکومت بیا مفتو کې جیلونو ته خلک لیږي او لکه مطلب دی چې موږ د دغې نه میرېږو او دغه راسره کېږي حقیقتو کې داسې دی چې دغه راسره کېږي که نه نو چې دغه راسره کېږي نو بیا موږ ماته چې غلي ښیو ته واورو چې بیا هم جیلونو کې اچوي یا راسره نور ورانیا کوي ته واورېدو نو بس په دې حال ښیو یقینا دا خبرې تاسو واورېدې دا د 2 کلو دلته موږ سره مشران موجود دي ځوانان هم موجود دي قبایلي ضلعې د خیبر پښتونخوا چې کومې دي دلته وفاق حکومت هم دا دعوه کړې وه چې یاره موږ به دوی له په کال کې 100 ارب روپۍ ورکوو خو هغه وعده یو حکومت هم پوره نه کړه که د دې موجوده حکومت دی که نګران حکومت و که د هغې نه مخکې د پاکستان تحریک انصاف په مرکز کې حکومت و او که د هغې نه بیا چې کوم د دغه حکومت و د هغې نه پس د پی ډي ایم حکومت جوړ شو یقینا اوس هم دغه خلک په تمه دي بل طرف ته صوبایي حکومت هم دغه دعوې کوي چې یاره موږ ډیر کارونه دلته وکړل څه کارونه روان هم دي یقینا سړکونه جوړ شوي دي لښتي دلته تاسو دغه وکتل چې څه ځینو کې پخ شوي هم دي ضرورت دی دې وخت کې تقریبا چې د کادو کور او د بۍ کور آبادي که تاسو راوالئ نو داسې د 50,000 پورې آبادي ده په دې آبادۍ کې دلته سرکاري هسپتال نشته دلته د زناورو هسپتال نشته دلته د جینکو یا د هلکانو دپاره کالج نشته یا داسې سنټرې جوړې نه شولې چې په هغې کې خلک هنر زده کي په ذاتي توګه باندې جوړې شوي هم دي لکه تاسو چې هغه مشال سکل سنټر وکته یا لایبرري وکتله خو کم د ګورنمنټ اف خیبر پښتونخوا یا ګورنمنټ اف پاکستان د دې د طرفه دغه مرکزونه دا خلک غوښتنه کوي د بجلی د لوډ شیډینګ ختمولو دپاره هم دوی احتجاجونه بار کړي دي مخکې خو دغه مطالبه کوي غوښتنه کوي د حکومت نه چې مسلې دې حل کړي شي تاسو را سره خپله رای په کمنټس کې هم شیر کړئ د الفاظ ډیجیټل نیټورک سره اوسئ مننه